بسم الله الرحمن الرحیم. دا کوم کرایسس وچلیدلو په دې باندې مو ډېر خفه یو، بې ګناه خلکو کې شهیدان شولو، تکلیفونه پیدا شولو، هم شیعو ته هم سنیانو ته. دا بله ورځ 8 تاریخ نه چې کومه کنوایي راغلې ده، دې کې ډېر کم تعداد کې خوراکي مواد راغلي وو، څه په پړو مپړو ګوډیو کې راغلي وو، څه ویو مویو کې راغلي وو. کوم خو ډېر کم تعداد له 4-5 لکه آبادي دی، نو دې آبادۍ دپاره دا ناکافي دی. دویمه خبره دا چې کوم میډیسن شاټي هسپتال کې دی هغه اوس هم دی، او میډیسن سموني چې هم نه دی راغلی. نوره د ډیزل او پټرولو د هغه سره د څومره بهر علاقې دي د کلونه خلک رسي، پیدل رسي، هغوی سره ګوډو کې پټرول شته نه، هغوی ته یوه مصیبت دی. نو په راچینور سیټي کې هر شی ډېر زیات قیمت شوي دي، ویلې سامان ډېر کم راغلی و، نو کم شاید څه کله مارکیټ کې وي نو هغه خامخا قیمت وي. نو موږ حکومت اپیل کوو چې یاره دا کنوی څو ورځې ریګولر وچلوي، دا روډ کلوز کړي، ټیک ټاک څه د خلکو کار شروع کړي، د خلکو ته لږ ارزانه سبزي میلاویږي، لږ اجناس ارزان شي. اوس خو ډېر قیمت یې هر سړي هغه نه بالاتر دي، خرڅونه صرف پوښتنه یې کوای شي، خسته یې نه شي. نو مهرباني ده وشي چې دغه کې د باقاعده حکومت ته هغه وکړي چې کنوی بار کنوی شروع کړي چې د خلکو ضرورتونه پوره شي. نوره څه کومه دی زه ټوله شیعو سنیانو ټولو وروڼو ته دا خواست کوم چې دا په ټیک ټاک باندې په د میډیا باندې دا غلط خبرې، غیر ضروري خبرې چې شي نه څه مشکلات جوړېږي هغه په کار دی نه وکړي. اوس پورې څومره نقصانونه وشولو په دې بحث کې، دې نه بعد څه کومه دی خپل ځان باندې فکر وکړي، سوچ وکړي چې د علاقې ته موږ سره خرابه شوله ده به موږ څه ټیکو. نو مهرباني ده وشي چې کوم موږ د وروڼه دي، ځوانان دي، جذباتي دي، دا مهرباني وکړي دا ټیک ټاک باندې مثبت هغه باندې میډیا باندې شرمونه مثبت هغه شو کوي، د نیګیټیو هغه څه کومه دی پرچور دما کوي، د قوم سره دا تعاون وکړي، د ټوله کورمې سره د ښېګړه وکړي چې هغه خپله خوله ښه کنټرول کې غږوي او قوم ته د وطن څخه دوباره آبادولو کوشش وشي او دلته مینه محبت پیدا وشي. دا جګړو دا لنجو د هغه نه څه نه جوړېږي، دې کې قوم ته ملت ته هېڅ فایده نشته دی. نو خدای د خیر وکړي، حکومت نه دغه کوو چې د کنویو باندې د زور ورکړي چې زر کنویي وشي، د غریبو خلکو څه کومه دی وخت کې د خرچه مرچه څه د وس ولري دا خرچه وکړي. اوس ډېره لویه مهنګایي دی، هېڅ شی هم نشي کولی.